Quran dai zamang iman Rauda Muhammad Nabi Shamtrina kurban Shamtrina kurban Kulai dai Quran dai zamang iman Kulai dai Quran dai zamang iman Rauda Muhammad Nabi Shamtrina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعين محترم لفظي ترجمة أو ورسرة مختصر تشريح وإذا وياتك يا وقت أخذنا چه واغستلا منغا ميثاقا وعدا محكمة بني إسرائيل د بني إسرائيلنا پدی خبر باندې لا تعبدون چې تاسو به عبادت نکوي الا الله سوا د الله نه د حق الله شو دا د الله حق شو وبالوالدين احسانا منا واحسنوا بالوالدين احسانا مور پلار سره خېګړه کوي په خېګړه کولو سره لك إله العالمين بل ذکر فرمائی انشکر لی ولی والدیک زما شکریا ادا کیا وقت خپل مور پلار شکریا ادا کیا کلم چې إله العالمین د خپل عبادت ذکر کیا ورپسې د مور پلار د خېګړې ذکر کیا لك إله وقضى ربک فیصله کړې د رب ست الله تعبدوا الا اياه چې عبادت کوي تاسو صرف د إله العالمین وبالوالدین احسانا وګوره د عبادت نبادا د مور او پلار د خېګړې ذکر کیا دارنګ ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي قلت ما اول صحیح حدیث ته یا رسول الله د الله رسول ای العمل افضلکم یو عمل افضل ده پیغمبر علیہ السلام جواب کی ورته وی الصلاة علی وقتها منځ په خپل وخت باندې کول دا ډیر افضل کار دی قلت ابن مسعود سے وی بیا مې ویلا ثم ایوبکم یو افضل دی قال پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل بر الوالدین مور او پلار سره نیکی کول دا افضل دی قلت بیا مې ورته ویل ایوبکم یو قال الجهاد فی سبیل الله جهاد د الله په لار کې دا افضل ده وبالوالدين احسانا واحسنوا بالوالدين احسانا مور پلار سره خېګړه کویا وذل قربا او خېګړه کوي خپلوانو سره حدیث شریف کې راځي دا خپل ولی چې د عرش ته لاندې د یو حیوان په شکل کې پراته وي په سجده باندې پراته وي خبرې کوي الہ ورته ویا سر پورته که سغواړې دا ورته وي زه غواړم دا سل لحمي ورته وي زه دا غواړم اوصل من وصلني زما دا سل لحمي ورته وي چې زما دعا دا چې چا چې زو پاللما الہ تخپل رحمت کی یوځای کی وقطع من قطعني الہ قطع د رحمت وکړي داغه چا سره چې زه قطع کړم ډیر سخت وعیدات راغلي دي دارنګ یو کس به وای چې زه خپل ولی پالم دا بل سړی را سره نه پالي نو حدیث شریف کې راځي چې همدغه خپل ولی د چې توی پالي او توی بل در سره نه پالي نو دا اصلي خپل ولی همدغه ده د شریعت په هر کار باندې عمل کوله ډیر سخت دی چې ډیر عمل کینو به انسان ته آسانیږي نو وذل قربا خېګړه کوي خپلوانو سره ولیتاما یتیمانو سره خېګړه کوي الہ العالمین ویا پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي انا وکافل الیتیم فی الجنه کهاتین وای چې څوک د یتیم کفالت کوي په صحیح طریقې سره راوي وای ګوتې نه ډیر جدا کی او نه ډیر کولاو کوي زما ملګری به وي په جنت کې دغه انسان څوک چې د یتیم کفالت کوي
نو والیتاما یتیمانو سره ښېګړه کوئ والمساکین او فقیرانو سره ښېګړه کوئ مسکینانو سره ښېګړه کوئ وقولو وایئ للناس دپاره د خلقو حسنا ښایسته ښایسته خبرې په معاشره کې ښایسته اخلاق سره خبرې کوله په نرمۍ سره خبرې کوله دارنګ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري فلیقل خیرا پس د خیر خبرې کوي او که د خیر خبرې کولی نشي نو او لیصمت بیا د چپ کینی نو وقولو للناس وای خلقو د پاره حسنا خسته خسته خبرې نرمي یا امر بالمعروف شو امر بالمعروف کویا واقیموا الصلاة قائم و منزل را واتوا الزکاة ورکوي زکات لرا ثم فقبلتم مدتنا قید لګوي دلته فقبلتم مدتنا پس قبول کړ تاسو د احکامات اے بنی اسرائیل تر یوم دی پوره ثم تولیتم اعرضتم بیا مو مخواړولو الا مگر قلیلا لگ منکم ستاسو نه چې ایمان راوړی و هغې اعراض ونه کو وانتم او تاسو چې معرضون اعراض کوونکې زمانې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم بني اسرائیلو که اعراض آبائکم لکه ستاسو نیکونه چې اعراض کړی مخې اړولی یا معنی قوم عادتکم تاسو یو داسې قوم یو عادت مو دا د الاعراض عن الوفاء والطاعه اعراض د وفا نه کوئ او د اطاعت نه اعراض کوئ بل خباست اله العالمین د دې بیانیا دي ته په تورات کې ویل شي چې قتل به نه کوئ جلاوطني به نه کوئ د کورونو نه به خلک نه روباسئ په زوره باندې دارنګې مدد به نه کوئ تاسو د خپل اهلی کتاب په مقابله کې د مشرکانو سره به نه ودرېږئ د هغې سره به مدد نه کوئ بل دې ته ویلی شوي چې تاسو ته قیدي راشي فدیه کې آزادولی شئ فدیه تاسو دپاره حلاله ده دا په مدینه منوره کې دو قبیلې وي د مشرکانو دو د مشرکانو قبیلې وي او دو د یهودو قبیلی وی د اهل کتابو د مشرکانو د قبیلی نامه وا اوس او خزرج او د یهودو د قبیلی نامه وا بنو قریظه او بنو نذیر نو بنو قریظه چې دا د مشرکانو د قبیلی د اوسیانو سره قسم کړو چې مونږ به تاسو سره یو کله چې تاسو خپلو کې جنگ شو یعنی مشرکانو خپلو کې اوس او د خزرج چې جنگ شو نو بنو قریظه ویلو چې مونږ د اوسیانو سره به یو قسم کړو او بنو نذیر د خزرج سره قسم کړو چې مونږ به تاسو سره یو بنو نذیر چې اهل کتاب او خزرج د مشرکانو قبیله وا نو اله العالمین د دې هغه خباثت بیانوي چې تاسو هغه خبیث قوم یې چې مشرکانو سره به ودرېدی خپل اهل کتاب به مو وجله کورونو نه به ویستله او قتلول به مو وایذ او یاد کړئ هغه وخت اخذنا چې واغسته مونږه میثاقکم وعده محکمه د تاسو نه په دې خبره باندې لا تسفکونه چې تاسو به نه تویوئ دماءکم وینې ستاسو یعنی بعضې به بعضې نه قتلوئ ولا تخرجون او نه به وباسئ انفسکم نفسونه خپله یعنی بعضې په بعضې باندې یعنی دا به نه وباسئ من دیارکم د کورونو خپلونا ثم بیا اقررتم اقرار وکړو تاسو ای بني اسرائیل بهذا العهد په دې واده باندې انه حق چې دا حق واده ده وقبلتم او قبول مو کړه وانتم او یې تاسو تشهدون گواهی کوونکي په ځانونو خپلو باندې ثم بیا انتم یې تاسو ای بني اسرائیل هؤلاء هغه ډله تقتلون چې وجل بمو انفسکم نفسونه خپله یا معنا خودکشیانې به مو کولې یا مو خپلو کې یو بل وجله وتخرجون ویستل بم تاسو فریقا یو ډله منکم ستاسونه من دیارهم د کورونو خپلونه په ظلم سره تظاهرون تتعاونون تاسو امداد کولو مدد به مو کولو علیهم په مقابله د فریقه
بالاسم په ګناه باندې والعدوان او په ظلم سره نو تاسو به د مشرکانو سره ودرې د یا نو دا د ګناه مدد وکنه خپل اهل کتاب به مو وجله بالاسم په ګناه سره به مدد کولو والعدوان او په ظلم سره و ان یاتوکم کچر را بغی تاسو لرا اسارا قیدیانا تفادوهم نو تاسو به فدیه ورکولا تفادوهم من تخلصوهم بالمال خلاص والبمغیل را په مال باندې په فدیه باندې وهو شاندار محرم حرام کړی شی علیکم په تاسو باندې اخراجهم وستل حرام وغم کولو او فدیه دیم بچراغ تورات کې راغلی چې فدیه اخلیا رب کریم فرمای افتؤمنون یا تاسو ایمان وروړي به بعض الكتاب په بعض کتاب باندې وتکفرون او کفر کوي به بعض په بعض باندې چې قتل دی جلاوطنی دا او مدد کول دی په ګناه او په ظلم سره په بعض باندې کفر کوي چې دا ما بیان کړه دي فما جزاء پس د جزاء من دا چا یفعلو چوکړي ذالک دا کارا کوم یو کار اشاره دې ته دا چې په بعضې باندې کفر وکړي په بعضې باندې ایمان وروړي نو فما جزاء پس د جزاء من دا چا یفعلو چوکړي ذالک دا کارا منکم ستاسونا الا مگر خزي شرمندگی د الله ویا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې په جهاد باندې شرمندگی دا نن هم شرمنده شوي دي دا کفار ويوم القيامة ورځ د قیامت يردون رد بکړي شي دي الى شد العذاب سخت عذاب تا وما الله ندي الله تبارك وتعالى بغافل خبر عما دغسنا تعملون چې تاسو سکویا اولئک الذين دا کسان دي دا يهوديانا اشتروا منا اختاروا چې غوړه کړه الحیات الدنیا ژوند دنیوي لرا بالاخره على الاخره په اخرت باندې فلا يخفف منا فلا يهون پسپک به نکړې شي رب کریم فرمای سپک به نکړې شي عنهم العذاب د دې کافرانو عذاب ولا هم ينصرون بددي امداد وکړې شي یعنی يمنعون من عذاب الله نب من کړې شي سوک دی لره د عذاب د الله نه وليس لهم ناصرون دي د پاره هیڅ سوک مددگار نشتا